په ځنګل کې یو لومبړه د ولږې د لاسه ګرځېده چې کېدای شي ماته څه خوراک میلاو شي چې خپل دا ولږې پرې ختمه کړمه. داسې نیستمنده غونته کې وه، په ټایم نه راوته، ناوخته راووته، نه بیا یې خپې لاسونه کته بره کېدو د ولږې او ډېره زیاته ګډه وډه وه. په دې تلو تلو کې مخې ته د دې د انار یوه غټه ونه راله، نه رښتیا د کور یوه غټه ونه مخې ته راله. دې نیستمندې چې د لرې نه د کور دا غټه ونه ولیده نو په خوله کې ورته اوبه رالې او سمدستي د ونې خوا ته د راتلو کوشش شروع کړو. چې کله راورسېده او بره یې د کور دې ونې ته وکتل نو دا سر پې ډېر بې انتهایي دروند و، ولې چې غټ و، د بوسو ډک و که نه، نو سمدستي په خلاره بیا کته وکتل او د شکولو کوشش یې شروع کړو. نو هغه ټوپونه یې د ولږې د لاسه داسې وو لکه سړی چې په سزي کښېني او ناڅاپي پکې ستنه لاړی شي او د اوچت ټوپ کړي. که زما په نیست شي نو هسې ځان ستړی کوو، ټوپونه یې درته کښېنو، خو دا بیا هم لګیا وه او دا پکې لا بله چې ټوپ به وو نو دومره به شاته لاړه ته به وایې چې دا شیب اختر دی او بالینګ کوي. چې دا کله په ځان پوه شوه چې د کار نه یم نو ونې ته ودرېده او بر یې ورته وکتل او د ځان سره په سوچ کولو روانه شوه. یاره قسم دی دا کور راته څه تریو تریو ښکارېده، ښه ده چې شوکولی یې مینه دی، نو بیا به دا دومره ډېر کور چا خوړو. د دې غټ سرې نیستمندې دا خیال و چې څوک ما ایني نو د واښه خوري او په څه پوهېږي نو خو مونږ په هر څه پوهېږو، ښه بوبو چې د شوکولو نه یې داسې یاره دې نه ده.